وكل شيء فقدره تقديرا. محترم طلبه کرام، نن چې په کوم موضوع باندې بحث کوو نو دا مسله د تقدیر. د تقدیر په مسلې باندې مخکې موږ گفتگو کړې ده، خو نن ته د تقدیر پوره حقیقت وایم چې تقدیر څه ته وایي او په تقدیر باندې چې کومه سوالات کېږي د هغې سوالاتو جوابات تاسو ته درکومه چې د تقدیر متعلق کومه سوالات کېږي او څه اعتراضات کېږي هغه درته واضح کوم. د ټولو نه مخکې تقدیر وایي اندازې ته. څه ته وایي؟ اندازه لګولو ته تقدیر. اندازې لګولو نوم څه شی دی؟ تقدیر. د دې تقدیر د پیژندګلو نه مخکې دوه څیزونه موږ پیژنو. نمبر 1 د الله صفات، نمبر 2 د بنده اختیار. مفتي رحیم د بنده د الله د صفاتو ولګېده او د بنده د اختیار ولګېده نو د دې نه وروستو بعد د تقدیر مسله زموږ په سمه کې راشي. توجه ګوره، الله رب العزت صفت دی علیم، علم د الله صفت دی. خبیر، قدیر، قدرت لرونکی دا د الله صفت دی. الله په هر شي باندې پوهه هم دی، الله په هر شي باندې قادر او قدرت لرونکی هم دی. یعنی نه یو څیز د الله د اندازې نه بهر دی، نه یو څیز د الله د قدرت نه بهر دی او نه یو څیز د الله د علم. هر څیز د الله په علم کې هم دی، هر څیز د الله په قدرت کې هم دی. په دې پوه شوئ؟ اچھا، دویمه خبره دا ده اختیار څه ته وایي. کله چې یو انسان ته ډېر څیزونه راشي، په هغې ډېرو څیزونو کې یو سلیکټ کول، یو منتخب کول، دې ته اختیار وایي. پوه شوئ؟ مثلا زه به تاسو له دا درکوم 1 2 3. زه به تا ته وایم چې ته پکې یو خوښه کړه، نو څوک به پکې یوه خوښوي، څوک به پکې دوه خوښوي او څوک به پکې درې خوښوي. نو دې ته اختیار وایي. څه ورته وایي؟ الله رب العزت چې کله په دې انسان کې ساه اچولې ده نو دې انسان له اختیار ورکړی دی. څه ورکړی دی ښه؟ اختیار. او په کوم شي کې چې الله اختیار ورکړی دی په هغې څیز کې به الله د قیامت په ورځ تپوس هم کوي. په کوم شي کې چې اختیار نشته د قیامت په ورځ د هغې په باره کې تپوس هم نشته. اوس مثلا ګورئ، په کور کې اوده کېدل، راپاڅېدل، سهار وختي چې مونځ کله کوي انسان که نه، نو کور په دغې سهار په وخت کې دا خراټې هم والی شي، اوده کېدی هم شي او مسجد ته هم راتلی شي. اختیار دی که نه دی ورته؟ اختیار ورته دی. خو چې اوس دا بنده په خپل اختیار باندې په دغې توده بستره کې کور اوده شو نو په خپل اختیار غلط استعمال کړو که نه استعمال کړو؟ نو په دغې اختیار په غلط استعمالولو د وجې نه الله به د قیامت په ورځ دا رانیسي چې تا غلط اختیار، غلط څیز دې ولې اختیار کړی دی. په دې باندې پوه شوئ؟ اوس ګور، تقدیر د دوو څیزو د مجموعې نوم دی، د دوو څیزونو نه جوړ شوی دی. یو د الله د علم نه او یو د بنده د اختیار. یعنی الله رب العزت په خپل علم او په اندازه کې دا لیکلي دي چې دا پلانکې سړی به دا کار کوي خو په خپل اختیار به کوي. پلانکې سړی به دا کار کوي خو په څه باندې به کوي؟ خپل اختیار باندې. او ما تاسو ته وي په هر هغه شي کې به الله انسان رانیسي چې په کوم شي کې انسان خپل اختیار استعمال کړی، خپل خو چې په کوم شي کې انسان ته اختیار نه وي نو په هغې څیز کې به الله انسان رانیسي؟ نه به رانیسي. په خبره باندې پوه شوئ؟ ګورئ اوس مرګ دی، انسان مړ کېدل، عام مرګ، په خپل بستر باندې اوده دی مړ شو. نو الله به د قیامت په ورځ د انسان نه دا تپوس ته کوي چې ته ولې مړ یې؟ دا تپوس به دې نه کوي. ها، الله به دا تپوس کوي چې ګوره ته د سهار د وخته په کور کې وې، ته لمونځ له ولې راتلې، ته به بستره کې ولې اوده وې؟ تپوس به کوي. نو په کوم شیز کې چې انسان ته اختیار دی غلط او صحیح پکې دا چون کولی شي په هغې څه کې به الله تپوس هم کوي. نو ما تاسو ته وي چې تقدیر د دوو څیزونو نه جوړ دی، یو د الله د علم نه او یو د بنده د اختیار. یعنی الله په خپل علم مطابق هر څه لیکلي، هر څه یې څه کړي دي؟ لیکلي. هر څیز د
موجوده زمانه او آینده خو الله په نسبت باندې ټول هر څه چې کوم دي داسې دي لکه موږ چې دی لاس ته ګورو دا لاس موږ د ښکاري نو د الله نه هېڅ شی پناه هېڅ شی د پناه نشته. نو اوس ګورئ چې کوم شی انسان غلط اختیار وکړي په هغې کې به د الله څه کوي تپوس په هغې کې به د الله کوم شي کې چې الله اختیار چا نه دی ورکړی په هغې به د تپوس نه کېږي. ګورئ زه اوس تاسو ته اوس انسان دی الله ورله نظر ورکړی دی څه ورله ورکړی سترګې ورکړې دي او دا پردۍ زنانه ته به د سترګو باندې ګوري نو الله به یې تپوس کوي تا ولې به د سترګو کتل. او اوس تاسو ماته ووایئ چې یو انسان دی الله ورله سترګې نه دي ورکړي دا ړوند نابینا پیدا شوی دی نو هلکه الله به دې دا ته خو سره لیدی نه شي دا به تپوس کوي. قرآن ته کتل ثواب دی مور پلار ته کتل ثواب دی صحیح ده. نو مور پلار ته چې یو سړی ګوري سترګې ورکړي خو الله به یې تپوس کوي چې تا مور پلار ته د رحمت په نظر کاته که نه کاته ها کاته وي خو چې د چا سترګې نشتي نو الله به یې دا تپوس کوي دغه شان جمعې ته تللي جمعې ته چې د چا سترګې صحیح نو الله به وایي ته جمعې ته ولې نه تللي خو چې د چا سترګې نشتي نو الله به یې تپوس نه کوي ته جمعې مونځه ولې نه تللي ولې سترګې نشته پوه نه شولې. اوس د جمعې جومات ته تلل ثواب دی ثواب دی که نه دی ثواب اوس د چا له خپې الله نه یې ورکړ ګوټ پیدا شوی نو الله به یې تپوس نه کوي ولې چې الله ول هغه شی نه دی ورکړی اختیاري نه دی ورکړی خپې ول الله پیدا کړی نو ځکه دې تپوس هم نه کوي. نو اصول دا شو په کوم څیز کې چې اختیاري په هغه شي کې به الله تپوس هم کوي په هغه څیز کې به الله تپوس هم کوي. اوس ګورئ اوس اشکالات طرف ته راځو دا زموږ د تقدیر مسله شو. اشکال وایي خودکشي چې چا وکړه نو دا خو الله لیکل ده نو الله په خودکشي باندې څه ورکوي سزا ولې ورکوي. سوال جواب تقدیر د الله د علم نوم دی د علم د وجې نه انسان مجبورېږي نه او ده چې کومه دی دا خپل په خودکشي باندې مرګ په خپله منتخب کړی دی که نه دی کړی پلکي ته ځان ځوړند کړی دی رسي راخیستل په خپل اختیاري رسي راخیستل دی که نه دی راخیستل پکي ته ځان ځوړند کړی دی نو په خپل اختیار ځوړند دی سړی که نه ځوړند دی او بیا پکي بټن وایي په خپل اختیاري وایي که نه څوک یې سړی نیسي په خپل اختیار چې دا هر څه کوي نو لهذا که الله رب العزت لیکلی دی دا انسان به د خودکشۍ نه مري نو په خپل اختیار باندې د خودکشي څه کړې ده منتخب کړې ده د دې وجې نه الله یې تپوس هم کوي تا په خپل اختیار خودکشي ولې کوله پوه شوې په دې باندې. اچھا بله خبره دا ده الله چې کوم دی نو 1000 کاله 15000 کاله 50000 کاله د کائنات د وجود نه مخکې د کائنات د پیدا کېدو مخکې دا لیکلي دي چې دا پلان کې انسان به دوزخ ته ځي پلان کې انسان به څه ته ځي نو اوس الله لیکلي چې به دوزخ ته ځي چې دوزخ ته لاړ شو د انسان پکې څه د انسان پکې څه غلطي شو چې هغه به جهنم ته اړته سزا به ورکوي. ها الله لیکلي الله ته اندازه وه چې دا انسان بدبخته به دوزخ ته ځي علم الله په خپل علم کې دا اندازه کړې وه. اوس دا راته ووایه چې سهار مونځ نه راپاڅېده نو په خپل اختیار نه راپاڅېده که نه کلمه یې نه ویله په خپل اختیار یې نه ویله که نه په خپل اختیار نو اختیار یې غلط استعمال وکړي استعمال د دې وجې نه به دا دوزخ ته ځي په خپل اختیار باندې ځي دوزخ ته په خبره باندې پوه شي. اچھا بله خبره ده بل سوال دا کېږي چې الله رب العزت چې کومه دی انسان پیدا کړی دی نو د کائنات د دې وجود نه مخکې دا لیکلي د انسان به دا ګناه کوي دا انسان به دا کوي دا کوي نو وایي دا انسان ځکه دا ګناه کوي چې الله لیکلي نو بېوقفتیا ده ولې بېوقفتیا ده ځکه هلکه ما چې ستاسو په باره کې دا ولیکل چې دا چې کومه دی دا ولید دا به په دې آینده سالانه امتحان کې فیل کېږي ما دا ولیکل د خپل ځان سره په رجسټر کې مې دا راچپه اوس امتحان له ممتحنین ما راوست ولید پکې فیل شو نو هلکه دا راته ووایه چې دا ولید ممتحنینو فیل کړی دی خپل بدبختۍ او نالایقتوب فیل کړی که چې ما لیکلي نو هغه د هغې د وجې نه فیل شوی دی شاباش راته ووایه په خپل اختیار باندې ورله څه نه ورتله د دې وجې نه فیل شوی دی ما خو نه دی فیل کړی که ما خو صرف ولیکل زما اندازه دا وه نو ګورئ ما د خپل ناقص علم چې زما علم هم پوره نه دی ما دا ولیکل چې دا به فیل کېږي هغه فیل شو نو ما خو نه دی فیل کړی خپل بدبختۍ نالایقتوب فیل کړی نو دغه شان انسان د جهنم ته ځي نو د الله د لیکل
مسله شو تاسو ته سمجھ کې رااله پوه شئ په تقدیر مسله ها اچھا وز تاسو نه یو سوال کو تاسو نه یو سوال کو دا کومه چې چاچا جواب راکو سوال دا دی چې الله رب العزت انسان پیدا کړی دی الله رب العزت دا لیکلی چې دا انسان به بد عملونه کوي او دا به جهنم ته ځي نو اوس الله دې انسان نه سزا ولې ورکوي جواب یې څوک راکړي شاباش شاباش چې دا دلته چې کومه دی دا ګناهونه کوي دا خو په خپل اختیار باندې کوي نو خپل اختیار باندې وي سزا هغې شي باندې میلاویږي چې په کوم کې اختیار غلط استعمال شي او دا بنده په خپل اختیار څه کوي غلط استعمالوي د دې وجې نه به جهنم ته ځي د الله د علم د وجې نه نه ځي د الله د علم د وجې نه پوه شوئ بس نن دا ټاپک شو صحیح ده